أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. زه دا وخت تاسو موږ له دومره قیمتي وخت موږ له راکړو، ستاسو زه شکریه ادا کوم. او زمونږ مالدار وروڼو ته زمونږ دا وینا ده، کوم چې غریبانان خلک دي هغوی دپاره او هغوی له دې وړه چیني دا هر یو شي ځای ته میلاو شي، او کوم مالداره خلک دي ناظمان دي دوی د سرکاري وړه مالداره خلکو له او د غریبانانو حق دې بل چاله نه ورکوي، دا دې زمونږ غریبانانو ته حواله شي. او قطار کې ودرېږئ، اشناري کارډ راوړئ، ولې دوی تا ته انګریزان ښکاري، دوی تا ته د کوم ملک نه ښکاري؟ تاسو دوی نشناري کارډ غواړئ، دوی تنګوئ د عوام، لکه څه وجه ده؟ دا خبره خو رښتیا ده یار، رښتیا ده چې یاره شناختي کارډ راوړه، لین کې ودرېږه، دا مړه دا څه لانجه جوړه کړې ده؟ دا بس تنګول کوي او سرکاري وړه صحیح دي نه، د معدې مسایل جوړوي. تا ته پته ده؟ بلکل مونږ ته پته ده، تا کله خوړلي دي؟ بلکل مونږ خوړلي دي. هغه وړو کې څه چل دی؟ هغه خلک مړه غواګانو ته اچوي، بوره ده بس تشه بوره ده. تاسو کله وړې ده کور ته؟ مونږ خیر نه ده وړې، خو چا کره لاړ شو ویې شوه مجبورۍ نه پخوي. نو دا خو غریبانان خلک دي، دومره وړه چېرته اخیستی شي دومره ګران په بیه باندې؟ سرکاري وړه اکثره دوکانداران یې ولي په 1200 روپۍ دغه وړه بیا ورکوي چې دا ټرک ختم شي. مالکه ډېر غټ غټ لینونه ورته ولاړ دي سرکاري وړو ته. بس دا زمونږ ناظمانو ته دا وینا ده چې کم مالداره خلک دي دوی له خو بیخي نه ورکوئ، او کم غریبانان خلک دي هغوی مه تنګوئ، او د هغوی نه شناري کارډونه یو شي هم مه غواړئ، هغوی تاسو تنګوئ چې وړو له نه راځي. مخکې روژه م را روانه ده، ما مالدار وروڼو ته او مشرانو ته ټولو ته دا وینا ده ناظمانو ته چې زمونږ غریبانانو ته ښه هر څه میلاو شي سود سودا، او زمونږ حکومت ته دا وینا ده دې روژې دپاره دې مونږ ته خپل رزق ارزان کړي. مونږ په موبایلونو او په ځمکو څه کوو؟ مونږ ته دې ځمکې ګرانې شي، مونږ په ځمکو څه کوو؟ مونږ ته دې کیمرې او موبایلونه ګران شي، مونږ په موبایلونو او په کیمرو څه کوو؟ زمونږ څه نه دي په کار. نه لکه غریبانانو خلکو سره به څوک مدد وکړي؟ ولې نه کوي؟ خو دا روژه را روانه ده څه ووایم یار مالک؟ بس د ګرانۍ په وجه یې څوک نه کوي، خو بیا هم زه مالداره خلک یې کوي انشاءالله. وي به زمونږ دا وینا ده چې هغوی وړه غوړي چیني دوی دي خامخا به دوی ورکوي. مالکانانو ته څه وایې، مالداره خلکو ته څه وایې چې غریبانانو سره مدد وکړي روژه کې؟ او چې هغوی ته هغوی سره مدد وکوي. نور څه وایې خلکو ته څه میسج ورکول غواړي؟ بل ما تېره هفته کې ویډیو شیر کړې وه په یوټیوب باندې ګرانۍ باره کې، د عمران خان په جلسه کې ښځې او نه حاضري، هغې دپاره روځئ. د مولانا په جلسه کې شپه ورځ ولاړ یئ، د شهباز شریف په جلسه کې شپه ورځ ولاړ یئ، د عمران خان په جلسه کې شپه ورځ ولاړ یئ، خو چېرته رزق په باره کې د حکومت ته لږ روځئ چې مونږ ته د وړه چیني هر یو شي ارزان شي، هغوی لپاره نه روځئ. په ارامي چرګان در باندې خوري، په ارامو بچو بس هغوی دې روځي. ټولو عوامو ته دا وینا ده چې مونږ ته د وړه چیني غوړي دا دې مونږ ته ارزان شي. نه پارامي چرګان والا دې خبره چې تا وکړله چې یاره پارامي چرګان یې در باندې ګران کړل، دا خلک چې روځي نو دې سره پارامي چرګان ارزان شي؟ پارامي چرګان په مونږ باندې خوري، زمونږ د عوامو نه پارامي بچي ساز کړي. دې خلکو ته څه میسج ورکول غواړي؟ دوی دې روډونو ته روځي، موټروي دې بنده کړي، 11,000 لین تارونه دې په پنجاب ته بند کړي، د پنجاب زمونږ د پېښور بجلي امپیر یې لاس را خلاصي. نه یاره دا خو تا ټولو ته شکست ورکړو ملکه. شکست مکست نه دی، خو نه دمکي ده، دا دمکي به په رښتیا کوو مونږ او تاسو به یې ګورئ، خامخا به یې ګورئ، خامخا به یې ګورئ. او چې څوک ما سره رابطه کول غواړي دا به پېښور د لذا کوټ پاتې کېږي.